अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात व हल अंतुम मुंतहून व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुन नासि यग़दू फबाइउन नफ्सहु फमुअतिक़ुहा औ मूबिक़ुहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दुनिया फिल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम फलयंजुर बिमा यरजिअ व फी रिवायतिन बिमा तरजिअ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदो मुसलमानों और मशरानो हमजोलो और मलगुरो दायो दीनी मजलिस है और जो यूसु खबरी बतौर दा मुज़ाकरी कोम चिदागी मुखातब अवल ज़ख्फल जान गणम और ब्यादल के जज़मान कम मलगरी दी सानियन मुखातबी अख्फल मलगरी गणम और ब्या द्रेम नंबर दे आवाम खल्कुता दे मलगुरुता दे तमाम हाजिरीनुता दागी ज़रिया पैगाम वर्कोल वाड़म ज़तमंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि इंसान इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अअज़ाअ कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि संग आदमी आदम सबा की और मर राव कीजी बल्कि लग तवज्जो को कद बयान पावल की मुन तवज्जो न पाखिरी खबर बको अनशु अदायो तकरार यो मुज़ाकरा शांति को और खपली खपली पैदी दपारा हर सड़े व खपल पैदा दा मलफूज़ खातिर गणु दार तिर्मिज़ी रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि इज़ा अस्बह इब्नु आदम कल जी दा बनी आदम सबा की ओ दी दकट लराता सिदलिनी न फ़इन्नल अअज़ाअ कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान वेदो इंसान दा तमाम अंदामुना वेदा दी जिबिता को सलूट और सलामेश और यो दरखास्त होता कि वतई इन्नमा नहनु बिका जब तोई मंगुरे अल्लाह तासर तड़ली लास होतोई स्तर्गी होतोई वगुना होतोई मंग अल्लाह तासर तड़ली इस्तक़म तस्तक़मना कतो सम चली दिली नंगरज दे सम ड्यूटी उपड़ा और हुदूदु के दन पाते शोली दे जब तोई नमंगम समयु
ان استقمت استقمنا کته سم چلیدلی بیا موږ سميو وان اعوججت اعوججنا وجب توي چې د سوال کو کته کګه چلیدلی او ته غلط چلیدلی او ته ټیړو کګه وګه چلیدلی د تکبر خبرې دی کولی د بدمعاشي مجلس ته کو د بغض او د حسد او د تفوق او د تعالی او د دعاوی خبرې دی کولی دا یاد ساته دا ټول بدن وته موږ داسې کو بیا چې دې کې ان اعوججت اعوججنا کتی کې موږ هم کوم ستا پوری موږ تړلیو او کته سم چلی دی نو موږ هم سم چلیږو او کته روان چلی دی نو موږ هم روان چلیږو دی دنیا تا الله تعالی د انسان د سمیدو د پارا دولاري لاري ګل سولاري دولاري دی الله ته درسېدو او د انسان پر راس راتلو دیل الله تعالی د آدم علیہ السلام نوالی د قیامت د شپېلې پوری دولاري کولو کړی یوی لاري ته رجال الله سلسله وي او بلی تا کتاب الله سلسله وي دا رجال الله او کتاب الله د دې په دنیا کې سکاري او دې دنیا د سره راغلي د دې اهمیت سره ده لګون دې بدل خبرو باندې مختا تذکرہ او مذاکره کوم چې اصل کی عزتمندو دا انسان چې دنیا ته راغلی دی نمنګ د مقابله او موږ د جنگ د پار راغلیو موږ د پرزول د پار راغلیو قران کې الله تعالی فرمایي چې آدم علیہ السلام او حوا بیبي کله د شیطان داغي لغزش شکار شو او عذرونو معذرتونه کول الله تل اهبطوا جميعا دا اسمان کی ستاسو مقابله ستاسو د یوبل را غرزول ستاسو د یوبل کینول دا نکیږي د دې لپاره تاسو له زو مقابله له زیدر کومه چې ته دنیا وي د مقابله لپاره د ټیم ټاکم چالي ته عمر وي او د مقابله لپاره سيزونه د در کوم چالي تا زینت او امتحان وي دې کې وستاسو مقابله کی او دی آدم علیہ السلام دی بچو ته الله تعالی دا اوه ہر مسلمان کا ہر زمانہ کے ہر پیغمبر پر تعلیم کی تک کا خبر شامل ہو چکتا مقابلہ بیلنا او تد دی ابلیس فلار باندے لاڑلی او ددنتا ناکام شولی دا پیغام تاس تموئی او دا ما تموئی چکہ دی زندگی دی پیرڈ کی دا مقابلی پا دی میدان کی دا مقابلی پا دی دوران کی چکم میدان تا متلی گلی او سمرت دورانی اور ٹیم میں دل درگڑے دے خیر دے ٹیم بدل اگت کم کاول کی تی ابلیس رو غرزولی ندویم ٹیم کی کوششوں کا دریم کی ٹیم کی کوششوں کا حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی انما الاعمال بن خوچ آخر کی تکل راتلی چی تو جیتا ہوا راشی چی آخری ٹیم کے دا اوگد وقت بدل درکوم محلت بدل درکوم دخپلو غلطو دا ازالو دا پارا بدلا ٹیم درکوم چاگی دا توبہ استغفار وصول دے چی طالب زخر کافی صلاحیت درکوم طاقت بدل درکوم چی تات سرب پاوری او طالب اصلحهم درکوم چی تب دی ابلیس خلاف کمی اصلحی استعمالی او طالب دی ابلیس جالونو او دو طاقتونو ماتولو طریقہ مخیم خدا بوی اللہ تویلی دی ہر انسان کا کہ ناکام رالی او ابلیس دوککڑلی او شیطان دل وقت زندگی مال متاع
دی کی ناکام کړلی نه الله سره دا فیصله کړی دا چې لمن اتبعك لأملأن جهنم منك ستانا او چې کم خلق تا هراو کړو او کم خلق تا پړکړو او په میدان د مقابله کې د وګرځول نه الله د داویلو چې تابم د جهنم ته بوزما او چې دا کوم خلقو ستا اتباع او تابعداري او ستانه شکست خړلې او تا ته ځان تسلیم کړي او حواله کړي دي لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين دغه پلارو پس مزه دا ستاسو دشمن دی او دی دا کوشش کوي چې دې لتكونوا من انما يدعو حزبه ليكونوا من دی دا خپل ډلا او دا خپل خلق که بوډاګان دي او که ځوانان دي که ښځې دي او که سړي دي که تعلیم یافته دي ملګري توجه او که بې تعلیمه دي د ده کار دا دی چې دی دا مخلوق خداوندي ته کونډې ورواچي او دی ته په لار کې کیني او یو یو انسان د دې نه ځان سره ملګري کړي ورته صالح ملګري چې په دنیا کې صرف یو دشمن دی ابلیس چې هغه دومره ذلیل دی او دومره کمینه دی چې هغه د انسان نه خفه کېږي نه ورنه یو سړی غیور دی او غیرتي دی او پښتو یې پکې او ته یو ځل د خپل کور او د کلي نه وشړې بیا تاله مینت له راځي تاسو سره بیا ستا په خوا راځي وی روکېږه خپل کار دې کوي خپل کار دی کوي په خپل لار دي ځي یو ځل د یو مېلمه ته کاږه وګوره کمزوري ورته وګوره سپک ورته وګوره نه د خولې نه ستا د تندي د کرښو نه چې کله یو سړی خپل بېقدري او بې احترامي محسوسه کړي په هغه لاره راځي په دنیا کې صرف یو دشمن دی دا شیطان ابلیس چې دی په زرګو ځله مونږ خفه کړو په زرګو ځله تا په سجده په تلاوت رستو راځم د ده مداخل ذکر کوم د ده حملې ذکر کوم د ده جالونه ذکر کوم بیا د هغې خلاف اسلحه ذکر کوم چې دا مسلمان به د شیطان د جالونو نه څنګه وځي خو د هغې نه مخکې دا خبره ملګرو ته کوم چې مسلمان له ځان له هم بچو له هم شاګرد له هم مقتدیانو لهم او خپلوانو لهم د ټولو نه اول دی وخت سره دا ذهن جوړول غواړي چې موږ په حالت جنګ کې یو موږ په څه کې موږ په حالت جنګ کې یو دا ژوندي مسلمانان دا بالغان دا ښځې دا انپړه دا موږ په میداني جنګ کې هم یو او موږ په حالت جنګ کې هم یو که دا نظریه خپل زما جوړه شوه په منبر ناست سړی د شاګرد جوړه شوه د اولاد جوړه شوه د مقتدي جوړه شوه نه په دې معاشره کې به نیک اثرات خود به خود خواره شي د ډېرو خبرو نه به توبه نصیب شي د ډېرو خبرو نه به استغفار او ندامت نصیب شي خو چونکې دا خبره بوډا د اویاو کالو بوډا هم لا دا تسلیمه کړې نه ده چې زه په حالت د جنگ کې نه ولاړ یم او زه په میدان د جنگ کې ولاړ یم او زما دشمن انتهایی چالاکه انتهایی طاقتور انتهایی ماهر انتهایی غدار انتهایی کمینه چې که شل ځله خفه کي او شل ځله مروري کي نو بیا هم ستا خواله راځي اے دی شیطان تر اوسه پوری په یو انسان پړې نه دی اچولی چې ځه چې څه کې نه کوه که جنت ته ځي او کار طرف ته ځي زما در سره څه کار دی داسې کړئ چې ده چا پسې واګي پرېښودل څوک یې هغه موږ ورته اردو کې نظر انداز کول وایو هغه اګنور کول چې سړي باندې پړې واچي حتی دې د زنکدن په وخت کې هم په انسان باندې خپله اخیري حربه خپل اخیری چالاکتوب خپل اخیری طاقت هغه وخت هم دا استعمالوي
امام احمد بن حنبل رحمه الله په سیرت کې کتابونو تک واقعي لیکلي دا دي اکثر علماء ته معلومه ده چې امام احمد بن حنبل رحمه الله کله وفات کېدو نو عبد الله دا د زوی او مشهور محدث ته دا سوالات او علم یې را نقل کړی دی دیو سره ځان کدن کیو امام احمد بن حنبل رحمه الله بدا سے سر راواړو او دا سره کلا ګوته به خوځولا بیا به بل طرف ته دا سه مخ ورواړو او دا سه کلا زیو تل دی خلق بوته قل لا اله الا الله دا لا اله الا الله وای او دا زمونږ کتابونو مسله د فقہ چې محتضر تبا په حالت د زنکدن کې چې کله یو سړی یو خزئی ناغه تبا په خله دانوي چې لا اله الا الله وای سبب تر یعنی مړ چې د سړی زنکدن وی سات خيږي دا ژوندۍ کسان وو تدا سينوي چې لا اله الا الله کلمه وای بلکې دا غي طریقہ زمون فقہ کې دا لیکلې دا چې د اغا په مخ کې با جهرن کپینځه کسان حاضر دي کسلور دي او کدری دي دا ناس حاضرین با جهرن په چغه سوې لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله حکم مړي د اسلام یو ټکي هم وې دا کلمه ویل مفسرین او محدثین دواړه لیکي چې دا درسته کلمه ویل شرط نه دی حتی کله مړي اخیری ټکي استغفر الله دخلنا روته سبحان الله ویل الحمد لله ویل نو هم د اخیره خاتمه پس شو بس اوس یې مچېړه اوس به ال دوباره چیړي او الب ذکر بالجهر نور کے دیو جن امام بنی پر رحمت اللہ علیہ پنیس باندی دا ذکر بالجهر بغیر د مواقع د منسوسیونا علاوہ دا بدعت ہے او ذکر بالجهر قرآن کے اللہ تعالی سرن ویلے دے بلا ضرورت بلا منسوسی زینو پر جہر بانی بذکر نکے ہے وہ مسئلہ دا دیو جن امام سے رحمت اللہ علیہ پر تکبیراتو کی دعید پر تکبیراتو کی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتوہ یومن و لیلتن دا پینزور ازود جہر دا تکبیرات کی خو فتوہ دا صاحبین و قول دا تکبیرات تشریف مفتی سرسور ازویلے کی پینزور ازی بنابر قول مقتابی خود امام سے خلا و علت کم فقہات امام سے دا قول دک گوئی بارحال نمڑی تبا ذکر بالجہر شورو کی خوچے دخلین یوزل ہم دا اسلام یو کلمہ ہم وطلا بیا کے خاموش بیا کچھر دی مڑی دوبارہ دا دنیا خبر اکڑا یہ داول چھ پڑڑا میوارا ہوئے یہ داول چھ اوبر آکے یہ چاہتا غبو کو یہ داسی کلمات دخلین دنیاوی را اوباسو نبیا بدا جوندی کسان خپل ډیوټي شروع کی دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د مرګ په وخت کې کسان وو ته کلمه وایا او دغه داسې کلا کسان انتهی خپو وګوره د کلمې نه انکار او د ذکر نه انکار وکړو مرګ نرستو زوی د پریشانې زوی پریشانو عبد الله ماخوب کیولی دو ولموت چتا مون زن کدن کی انتهی خپکو او چونکی د امام احمد بن حنبل رحم الله دشمنی دینی ډیره تیر شوه د تمام بنو عباس سره د بادشاہانو سره د نو داغي د حکمرانانو سره د امام احمد بن حنبل رحم الله لوی انتهایی طویله دشمنی تیر شوه د معتزله او خلاف امام احمد بن حنبل رحم الله کله کولاړو دیو جنا د جرح او د تعدیل په کتابونو کې لیکلي دي چې د امام احمد بن حنبل رحم الله سره د معتدل المزاج کېدو د په دې بازي رواتو کې جرح نه منظوره په بازي وجه داغي چې هغه راویان اغي په مسله توجه په مسله د خلق القرآن کې یاد حکومت لگ مرگتیا کڑے وا یہ لگ سوئی تعبیر کڑے او یہ معمولی دا مداہنت نکار اغسطے ہو امام احمد بن حنبل بباغین جرح کولا
دب پاغي باندې جرح کولا د معتزله په باب کې د امام احمد بن حنبل رحم الله د اعتدال د حد نه پاغي بسلک مخ کې طلب دیو جناب دایان ساته چې د فتوی ورکولو د پارا د اغي د میدان سړی چې کوم مخالف وي نه داغه فتوا نه د معتبر د هندستان کې یو تحریک تیر شوی دی ریشمی رومال دا شیخ الهند رحمه الله دا تحریک بانی اغاو دا 1857 نورستو د ملک نا انگریزان د برطانی حکومت د لرکولو دپار دی چې کله د مارټین راغی دی او شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمهم الله د دې په مالټا کې سلور کال تیر کړو د بیا د انګریز خلاف په بازو خبرو په هندستان کې او فتوا جاری کړو هغه فتوینا د شیخ الهند داغي فتوینا په دیو جوان انکار او جزین جاری کوم دا فتوا دی مفتی کفایت الله ورکی او زبو تلان دسخط حکم او وجه دا ویلا چې چون کې زد انګریز د لاسه په جیل کې پاتې شوی ما او ما د دې خلاف او د دې د ارکانو خلاف ما جهد کړی دی نو زه د انګریز په باب کې د اعتدال نه اخاوړېدلی او فتوا داسې شی دی جرح او تعدیل داسې شی دی حل او حرمت داسې شی دی چې په دې کې به د جذباتي مولا یا د چې د هغه خپل جذبات پای کې شاملي د هغه فیصله بني منظوره نو مفتی کفایت الله مدرس پاتې شوی دی هغه د تحریک ریشمی رومال غړی نه دی پاتې شوی رکن نه دی پاتې شوی چې کم کا یعنی حمایت والا خو میدان کې نه دی پاتې شوی نه دا فتوا دی چې دې سره د دې کم مصنوعات استعمالول حرام دي د دې کمې خبرې هغې کې موږ دې سره بایکاټ کولی شو نه دا فتوا دی شیخ الهند رحم الله ویل چې دا فتوا دی مفتی کفایت الله ولیکي او زه به ورته لاندې دستخط وکړم خو زه په خپله نه صادرومه د امام احمد بن حنبل رحم الله هغه خلک به انتهي بدي شو ته ښه محدث به مو خو چې کومو خلکو د حکمران وقت خلاف اواز نه اوچتو او د حق په ځای کې معمولي چې شمپوشي کړې وه امام احمد بن حنبل به دک عالمان او محدثین هم بدي شو او په هغې به هم جرح کوله حتی امام احمد بن حنبل رحم الله سیر کې لیکلي دي چې داسې محدثین با امام احمد بن حنبل مبارکې لرالو د جیل نه وروستو د امام احمد او داسې د ده په مخ کې به څه خبرې وکړي امام احمد به ورله سم نیغ جواب ورکوه وتل ستاسو د خلکو ایمانیات او ستاسو د خلکو للهیت دا ماته معلوم دی بهرحال خبره ما دې پورې کوله چې دا شیطان ګورې د مرګ پورې هم د یو بوډا نه د یو بوډۍ نه د یو ځوان نه د یو غرسانه نه د یو ښاري نه د یو ډاکټر نه دې وروستو کېږي نه تر څو چې د انسان په دې بدن کې دا ساه وي د دې د چا نه خفه کېږي هم نه زر زره خفه کا زر زره ته د شیطان لارې پرېږده خو دې به بیا هم تا پسې راځي لاس به در باندې وایي مینه به دله درکوي توجه به دله درکوي وخت به دله درکوي خپل اولاد او ذریت بچي به دله درکوي هغه به در پسې رالیږي چې ورشئ ورپسې که څه ته بیل شو او څه پکې وشو زما عزتمندو موږ تاسو دې دنیا ته د مقابلې دپاره راغلي یو د دشمنۍ دپاره راغلي یو دشمن مخکې موجود و د هغه عداوت او د هغه په زړه کې انګار او ضد مخکې و او موږ وروستو راغلي یو او دشمن هغه له الله تعالی طاقت ورکړی دی اختیار یې ورله ورکړی دی وی ده د الله تعالی نه سوال وکړو امام غزالي رحم الله لیکلي دي توجه په دې شیطان کې درې عینونه موجودو خو څلورم عین پکې نه و نه زه په ګمراه څو عینونه پکې یو عین د علم والا عین چې ده سره علم هم علم ورسره هم او دا خبره غلطه ده چې دا بعضې خلک وایي د فرشتو استاذ و نو دا خبره انتهایی دروغ منګ
لړته دا چې ابلیس د ملائکو سو دا علم ورسره خو د ملائکو استاد نو دا خبر ورکړه. دویم دا چې د علم نه علاوه عمل ورسره هم عمل یې هم کو نیک کارونه کول زکه په اسمان ته ملائکو ځان سره بوتل عمل ورسره هم علم ورسره عمل ورسره او دریم عرفان معرفت الہی اللہ کی جندهم چې الله څنګه ذات ته الله کی ماده انفعالی اثر کوي او کنا الله خوشحالی اثر کوي او کنا الله خفقان اثر کوي او کنا الله تعالی توبه نعوذ بالله د اپینا بارکی او کنا ودته د الله تعالی معرفت داس حاصلو چې عین د ملعون کی دو پټیم کی الله ته سوال کړو ولته پته چې په الله ماده انفعالی اثر انداز کیږي نه چې ټیګ د الله مان خپده خدا سینه د انسان په شان کې اوسړه غوسه شي او بیا دا شکل لیدل نه غواړي الله دا سینه ده کدا سره نه پدی کائنات کې به مون تاسو کې یو انسان هم موجود نو ورنه مون په سور ګناهونو باندې الله تعالی لیدلیو یو مرفوع روایت کې راځي په دعا کې یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی دا مرفوع روایت دی د نبی علیہ السلام په دعاګانو کې یا من امرتنی فعصیت ونهیتنی فابیت هذا مکان العائذ بک من النار یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی اے هغه ذاته چې زدي د ګناه د پاسه په خپل لیدلې ما او په هغه ټیم کې د ما وسو زدي شرمولې نیم نو اوس خو ګناه نکوم اوس خو ګناه پرېدم نو اوس مې الله د شرم نو ساته دا مرفوع دعا ده د نبی علیہ السلام په ادعیو کې چې یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی اے هغه ذاته چې زدي په ګناهونو باندې د پاسه لیدلې او بیا دې شرمولې نیما نه الله زما اللهم استر عوراتي وامن روعاتي الله زما په دنیا اخر دوړو کی عزت وساته الله دې زموږ تاسو د ټول عزت وساته امين چا کوم کړي دي پکمې لیدلې چې باغ ټیم یې نو شرمولې نه الله تعالی دې مون آینده محفوظ وساتي نه الله تعالی دا ذات ته چې باغ ماده انفعالی اثر انداز کیږي نه د سره دا دریم عین عالم هم عابد هم عارف هم خو سلورم عین پکې نو چې هغه ته عشق وایي چې دو د الله تعالی سره مینا او الله سره عشق نو عبادتونه کول او بسنیت کول تاسو دا عبادت یې دا دور کال بدی کو چې آینده خلافت ماته ملو شي آینده سیټ د زمکی د خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ دویل چې دا ماته ملو شي مرفوع روایت کې دی صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آدم علیه السلام دا باډي او ډانچا د خور نه جوړه په اسمان کې پرتوا ساور کې الله نو چولې د وخت شکل اعلان جوړ کړي بلکې د خور د ډیګرینا قران کې الله تعالی داغي عمر حلی ویلي دي بالکل اخیری سټیپ ته را رسولې و کل فخار بالکل ډیګری پشان ټنګې کو اوچ باډي و سترګې ورکې جوړې کړې وې د الله سو په د خټي داسې یو مجسمه پرتاوه خلاصای پکې چولې او دی وخت د دې خورونه په خپل حکم لا وخنه جوړ کړي نو دا ملائکی بدا سے تیری دلی دا ابلیس بمو دیبو سره کله کله دی مجسمی سره ودرېدلی دا ابلیس براغه او دبو په دې خلبان داسې आवाज داسې ورکړه او به ډبو لاندې خو ډړ د دبدي ملائکو توی ویرا چې هر قسم مخلوق الله جوړي او کمزوري وړي ټینګېدلې با نشي د دنه نه ډډ دی او دا ډډ کېدل دا د کمزورۍ نښه ده لکه دی ګیلاس ته وګوره د دنه خالي دی ډډ دی نو چې دله معمولي داسې سوپ ورکې رابرې باسې ماتېږي او که نه ماتېږي او چې د دنه نه یو شی اوس دا لرګی دی د دنه نه کوټلی دی
دې د چت نه راوغورځوه او دا جګ راوغورځوه. کم یو به ماتېږي؟ جګ د دننه نه کوکله دی، د دننه نه خالي دی، نو ضعف دی پکې، کمزوري ده پکې، او ګټه او لرګی د دننه نه ټوټلی دی، نو دې لږ مضبوط دی، دې ټینګېږي، دغې طاقت سیوا دی. نو د ابلیس به د انسان له په خوله باندې داسې غزار ورکو او اواز به دې داسې راخته داسې د ویل هر قسمه مخلوق یې چې جوړ کړی دی خو ضعیف دی. دیو جنا قرآن کې الله تعالی د انسان وہ تعارفی مادي ذکر کې سو چې انسان بسم پیژنې انسان څه شی دی. تعارف خلق الانسان ضعیفا یو کمزور دی، خلق الانسان من عجل تلوارګن دی، خلق الانسان جهولا لا ان الانسان ظلوما جهولا عجل دی دکی او ان الانسان لربه لکنود. داسی وہ مادی په قرآن کې الله تعالی د انسان په حقیقت کې دنه شامل کړی دي چې دکی تلوار ډیره پرته ده، دکی کمزوري ډیره پرته ده، دې نه ډیره خوشاله ته ټینګيږي او نه دې ډیر غم ته ټینګيږي. چې ډیره خوشحالي پې راشي ودونه ورکره راشي نو بیا ګډېږي او بیا چغې وایي، بیا لا بل شانتې خبرې کوي په خوشحالۍ کې په ودونو کې. او چې ډېر مصیبت کې راشي نو بیا ځان نه ویښته راکاږي او په ځان راږدي. ترمذي روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. نبی علیہ السلام دا زما امتیان ندی چې په غم کې په تکلیف کې په ځان راکېږي، جامې شلي، د جهالت خبرې کوي، دا انسان کمزور دی. او بیا د ابلیس دا وویل توجه وی لو سلطت علیه لاهلکته، ویل که دې مخلوق باندې زه د پاسه مسلط کړم نو د تمامې کمزورۍ ماته معلومې دي، د ډډونه ماته معلومې دي، دې به زه تباه او برباد کړم. دیو جنا قرآن کې الله فرمایي چې ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه. واقعي الله تعالی یو نفس الامری حقیقت وایي چې واقعي ابلیس چې کوم ګمان کو اب کې پریشا وموندو. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، د دې چې کوم خیال او هغه خیال شی ابلیس ریشا وموندو چې دا الله تعالی چې لا تجد اکثرهم شاکرین. په دې انسانانو کې با په ما باندې زورور ما هراول انسان، ما کمزوري کول، زما نه ځان خلاصول، زما د مکر او د فریب نه وتل، زما زبد ته مخې ته کینم. لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. زبد پسې د هر طرف نه راځم او دی به زه داسې را ټینګومه، دی به زه داسې را قابو کومه. امام ابن قیم رحم الله یو کتاب دی اغاثة اللهفان من مساعد الشیطان، 200 جلد کتاب دی او 1100 پاڼې دي او 14 بابونه پکې. دا علما او طالبان زه خپله هم زوام چې هر عالم چې ماهانه کم از کم د دې کتاب نه یو 50 صفحې ګوري. دا واقعي یو کتاب امام ابن جوزی رحم الله لیکلی دی تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس هغه واقعي 1500 صفحې کتاب دی، هغه د کتو کتاب دی، خو آسان ترین او د معاشري د اصلاح لپاره د امام ابن قیم رحم الله دا کتاب قتل یا د دین تعلیم کول یا د دین درسونه کول هغه خلاصي پتو چې سړی دا پوه عالمان ولګي او د دې کتاب داسې تلخیصات روباسي. اغاثة اللهفان من مسائد الشیطان چې دا اریان دریان انسانان با د شیطان د ښکار نه ځان څنګه بچ کړي، دا ښځې به د شیطان نه څنګه بچ کوو، دا نارینه به د شیطان نه څنګه بچ کوو، دا عالمان به د شیطان د مقابله کې دې له اسلحه څه پکار ده. 14 بابونه په دې باب لیکلي دي چې دا به ځان څنګه بچ کړي. دنه یو عرب عالم یو بل کتاب لیکلی دی، هغه ډېر بهتر دی چې هغه مکائد الشیطان،
مقاعد الشیطان د شیطان جالونه او بل یو عالم یو کتاب لیکلی مداخل الشیطان چې دا شیطان انسان ته څنګه راننوځي مطلب دی دا بوډاګان څنګه قابو کوي دی دا ښځې څنګه قابو کوي دی دا عالمان څنګه په ګډوډ اخته کوي دی شوی محنت قبول شوی نیک اعمال د 5 کالو مخکې حج د 5 کالو مخکې عمره د 5 کالو مخکې د الله لپاره په پټه ورکړل شوی جمعات دا څنګه باطل شوی نیکه دی زړې نیکه څنګه د خلکو نه روانه خالی لا سرمایه د سم سوځي بینک بیلنس او د نو نه د سم اول د نو نه د سم بچ کړي چې د نیکو ته د پرین دي او بیا چې کو دې کړلا نو د نظر ستاد نظر نه هیر دي خود ته دا پته را چې د دې انسان خزي سړی په اسمان کې لګ توجه زمون تاسو د هر بالغ سړی په اسمان کې دو الماره بوته وي دو پلډري بوته وي د هر مکلف انسان په نوم په اسمان کې دو پلډري دي سار چې ملائکه راشي یو د نیکو لیکل کوي یو د ګناهونو لیکل کوي د ماخام اور ډیوټي او ماخام والا ډیوټي د سټه ما پوری روزانه اسمان تا بلا ناغي بلا غیر حاضر زمون سورج سټیج لړی شي دکی سلور سو دو د ګناهونو دو د نیکو نه د په نظر کې هغه بر نیکي وي تدل کې ودی او دې ستابره قبول نیکو ته ګوري چې ګوره د پلان کې مولانا د دور شاګردان دي او دا خدای قبول کړي دی الله دې زموږ هم قبول کړي امين د پلان کې الله د پاره پلان کې خدمت خدای بر قبول کړي دی ستاو ته نظر ني او د دوت نظر چې دا وسټم کا ترا ورزو دا حج مولکت لکترا غرزم دا روجی مولکت لکترا غرزم تغوری دزان غافل ستاقل الماره تا دنیمو تا سوچ نشتا تاغوری نیک کارون کڑی دی یا د بچی په شکل کی یا د رجوع په شکل کی او اغا عملونا اللہ تا قبول هم دی او برستا سرمایه دا چې تلړشن کل انسان الزمناه طائر فی عنقی قیامت کې بدل درکې خودی دا کوشش کی چې دا قبول شوی اعمال په څنګه دوباره سکو نجتا 15 کال پس ولګی دي او تا خپل حج اوس باد او ته 15 کال پس ولګی دي او تا یو غریب له خیر خیرات ورکړو او هغه دی ته دوباره تذکره وکړه چې تعالی خو ما داسې کارونه کړی دي احسان پروش وي څه شوې خپلې نیکۍ دې خرڅې کړلې پروش خرڅولو ته لکه سبزي پروش چې سبزی خرڅوي او دارنګې یعنې غله پروش چې غلې خرڅوي دا بعضې انسانان احسان پروش دي خپل ښه خرڅوي په خلکو جماعت له دې 2 بورې سیمنټ راوړلي دي او دا خرڅومه دا په خلکو خرڅومه خفه کېږو به نه موږ تاسو د کلو خلک یو د کلو خلکو په ګناهونو کې یو لوی ګناه دا وي د دې په ظلمونو کې د دې په چې دا انتهایي زبادلو والا کاري ور په ښار کې تاسو پاتې شوي کنيچ لیدلې وي یو کس یو مدرسه چلے یو اسپتال جوړ کړي بلا ټرستونه چلای خو هغه اداري ته راخکارکی کی قدر لغونه بس وی دا زور کوم او په کلی کې د کلو خلکو مزاج دی چې تا کله جمعات او مدرسه جوړولا او یو ټرالی شګه د لراولا نه تر مرګ پورې بولوس مولانا غلامی کوي او داس کې بہت ګرځي یو پورې یو پنکې د جمعات لواغستلا نه بس بادلو ته مقبوري ک په معمولی پکړاو کې وته کوک شي خپل پکې به در باندې زبادي او دا د اوس نه د نبی علیہ السلام په زمانہ کې باندچیان رالل او نبی علیہ السلام ته چې نور هیڅ نو کړي خدمت نو مولانا سید اوس بادل خپل مسلمانې دې په سپړه یمنون علیک ان اسلم چې نبی علیہ السلام ته چې ولې د امون چې در باندې مسلمانان شویو
نو قرآن کې الله چې دا لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان وتاسو سره د زبادل امور اسم نشتا خدمات موراله ندی کړي صحابه موراله ندی ساتلی ورسره نور سنی کړي د باندې نه چې یو ځل راغلی او خیر په خیر دی ملمتم ندی ویلي او صرف مسلمانی راځي پسبادي کسبادل کولې نه پکار داري چې د مدینی خلکو زبادل کړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د انصار مبارکی یو شعر ویلو وی ابو ان یملونا ولو ان امنا طلاق الذي لقوا منا لملتي بالقسم د انصار زمون دومره ستړي برداشت کړي زمون دومره ستړي برداشت کړي زمون دومره حالات مړي سنبال کړو مریضان را سنبال کړو دومره خدمتونه را لوکړو که زمون خپل پدری مور او زمون خپل سگا بی دونی مور منګ له دومره سختۍ برداشت کړي وي نو اوس بس کړي شو چې بس کې بچي نور نشم کولی خو انصار دی دومره داسې نو انصار کو نبی علیہ السلام زبادلی نه کولی خو د باندې خلکو د بهرحال دا ریاض ساته چې د باندې د خلکو د کلو د خلکو په ګناهونو په مزاجونو کې د زبادلو د احسان پروشه خرڅول کله روغ وکړه په چم گاون کې د یو ځل چې یو ناظم یا چاروغ وکړه یا د کلیو مشدر د یو ځل چې روغ وکړه د جنجال نه وباسلی د مشکل نه وباسلی اسپیټال کې د لکل ټلیفون کو یا د زیو داخله کې بس اوس د غلامي ولدي احسان پروشه دي خبر رباني خرسي پتا به خرسي پرور به د خرسي ارواره به د خرسي په خاندان او په ټول کلی به د خرسي دا احسان پروش کېدل دا ګوره د انسان برسخت دا کی دا دومره خطرناک مرض دی چې د شلو کالو مخکې قبول شوی نیک عمل دی د اسمان نسکی خطر راغورځي څه کوي دا شیطان په دې کې ماهر دی د یوازې نظر د دې ځای په نیکونی بلکې د لوی نظر په هغه سرمایه چې کمی نیکه ستا الله تعالی په کلونو کې په دعاګانو په فریادونو قبول کړي وي نه هغه نیکو پسې نسی دیو جن قرآن کې الله فرمایي لا تبطلوا اعمالکم او بل ځکه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى فزبادلو باندې خپل خیرات زکات او الخم بربادو بهرحال ما خبره دی پوری کولا چې د دې علماو دا کتابونه انتهایی مفید دي دا کتابونه انتهایی مفید دي دا علماو دا چې دا شیطان انسان څنګه گمراه کوي دنا د خلاصي لپاره سلام ده دنا د وضو لپاره کمل ده چې دنا بسن بچ کیږي چون کې د دې بنیاد تور د سره د شیطان سره یو بل دشمن مرګري دی چې هغه په مونږ کې دن نه دی چې ته نفس وېسو دوی دا نفس داخلي دشمن دی شیطان تا په دې بدن باندې د قبضي کولو چلخي نفس کو چون کې دن نه دی او ټول ته پته را چې تاریخ سره واسطه تیر شوی دا چې څومره اسلامي حکمرانانو سقوط کړي دي را ورزيدلي دي او کوم ځای کې مسلمان ته ضرر او تکلیف رسیدلې ده نه دا د خارجي دشمن د لاسه کې د داخلي دشمن د لاسه چې دې داخلي دشمن چې دته هر څه معلومو دی خارجي دشمن سره ګډ جوړ مرګتیا کړی دا سره تعاون کړی دی نبی دې ته ضرر رسولې ده لکه قرآن کې الله تعالی د منافقانو دا ډېر بد ولي ویلي دي په دې وجه ویلي چې دې منافقانو با فیکم سمعون لهم دې منافقانو کې سخلقو دی به يهود له جاسوسي کوي او يهود به بیا مشرکانو ته خبره یو ځای کوله دا دوا د مسلمانانو سخترین دشمنانو چې کله قرآن نازلېدو نه په هغه وخت کې د مسلمانانو بنیادی دشمنان څلور وو
یو دا منافقان یو عیسایان چاہتا نسوارا ہوتوئی او یو مشرکان او یو یہود خو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا مسلمان و دشمنانو کی دا طولنا سخترین دشمن دا یہود دی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا يَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ندی منافقانو بعد نبی علیہ السلام خبری داوے بنو قریظہ و بنو نذیر جرگو تو رسولی اغیب تک خبری بیا دا مشرکانو پلاس ٹوپک بے دا اغیب ہوگا کی خودو او مسلمانانو تے تکلیف رسو دا دسیسی تشکیل کول دا پلانون تشکیل کول دا بل پا بل بانی اچھول یو کس پا بل بانی راوستل دا دی کاردار دا یہودو دیو جن شیخ الہند چکلا دا مارٹی جیل نراغے نا اگر داویلیو زما یو نظریہ جوڑا شوی دا زما یو سوچ جوڑ شوی دا اگر دا چی زما دا عقیدہ دا کہ پا ہوا کی دو مرغے یو بل سر جنگ گئی ندی پس رستو دا برطانی لاستے دا شیطان بس خبر راکم توجو چی سہرشی ندی دا خپلی لخکری کلی کی دا خوخ خلق کم دے او دا ناخوخ خلق کم دے او دا نبا بچو سنکو مختصر دا بیانو چی اغا انسان دا شیطان انتہی خوخ دے محبوب دے ورکرے دے او کارندے دے کم چی شرپسند ہوئی او کم چی چغلخور ہوئی او کم چی دو مسلمانان جنگ گئی دا سے خلق دا شیطان الذي يوسوس في صدور الناس صحیح روایت کے راضی حدیث سندن صحیح دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ابلیس یزو عرش عول الماء دی مشر ابلیس دا شیطانان دی مشر دو دا خپل تخو دا دا سمندر دا پاس یخی دے فیبعص السرایاہو سار دی درزی خپل لخکری خپل بچی ذریت دا وارد شیطانان میتانان طول رولی کی کارنا چور شیزے انسانان پاسی دو او د خوب سترګو غړولي او لړشه خواري شروع کې گمراه کول شروع کې کونډي اچول شروع کې خلق رانیول شروع کې بازارونو کې اسپیټالونو کې پجماعتونو کې دا مخلوق خداوندی دشمنه د بار حمله لړشه دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې د بخاری د مسلم روایت ته کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او چې کوم انسان نبی علیہ السلام سار گئی د دوه کار وکړي خپل ځان خرڅي نسنګ خرڅي یا د خپل وخت د خپل رزق د خپل ټیم د خپل قابلیت په الله او د الله پر رسول خرڅ کی د دین کار کی طالب دے عالم دے مجاہد دے تبلیغی دے بل یو روغی نپاسزی ندارز دا وقت دا پیسہ بدیگو لگی نپا معتقوها نجزان خرس کی نپا دی خرسولو کی ازادی دا پا دی زان دا اللہ و دا اللہ پا رسول کی دی زان خرس کو نپا معتقوها نزان بازاد کی نو او موبتوها او یا کدی دا زان پا نفس او پا شیطان پا دی دوار دشمنانو خرس کو او دیل کار کے نفمو بتوها نزان با تبا کی نو ہر سار من خرسی کو ہر سار زمن خریدار بھی یا زمن خریدار اللہ و دا اللہ رسول دے او یا زمن خریدار زمن نفس او زمن شیطانان بھی یا دا خپل سوچو که چه تسار را اوزی نتزان پچا خرس ہے ستا وقت پچا خرس شو تاثر دا خرسول نور سندی تشبانیاں تاثر دا خرسول ستا دا سترگی ستا دا غبونا ستا دا وقت ستا دا جذبات ستا دا احساسات ستا دا لیدل قتل دکا خستا سرمایہ دا کرنا دیو جن زمان کتابون لکل علماء ناس کی چی اللہ تعالیٰ سمر مخلوق پیدا کرے دے نداغے طولو قیمت یہ لگو لے دے کسر زردی کسپین زردی باز دیر قیمتی دی باز دیر بھی قیمت دی قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائے چی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ستا رب سیزنوں کی غرق ور سیزنوں پیدا کی لگا دی متیازو تو گورا دی عطر تو گورا دی عطر اللہ تعالیٰ کم مقام ورکو خوشبو تیزی او دی متیازو کی اس دا اللہ خوخ دنو دا فرق پا بچارا اس دے
ربک یخلق ما یشاء ویختار. د یختار راجع ترجمه دلته کې دا ده چې هغه په څیزونو کې غوره غوره جدا کوي. لکه خوراکونو ته وګوره، نو په دنیا کې بلا خوراکونه دي، خو د غوښې مره طاقتمند خو خوراک شته دی پکې لکه غوره کړله، په غوښو کې دا غوره کړله، په خوشبو کې، په جامو کې د ټولو نه اعلی شی ریښم یې غوره کړه، په ځایونو کې الله تعالی په ځمکه کې د ټولو نه بهتر ځمکه په غوروالي کې د حرام کړه. د کوم ځای؟ ورنه ټوله دنیا کې ښکلي ښکلي ځایونه دي، خو الله تعالی چې دنه غوره کوله هغې کومه غوره کړه؟ رزې ټولې رزې دي، خو غوره پکې الله کومه یې وکړه؟ د جمعې ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار. دې مخلوق ته د غوره کول اختیار نشته چې دا غوره او که دا غوره. بهرحال ما خبره دې پورې کوله چې الله تعالی یعنې په بایع النفس او په معتقها او موبقها دې دا خپل لښکر راولیږي. چې راویلیږي نو دا بعضې شیطانان یو شیطان وی چې واپس لړ شي نو دې ته کارګزاري اورئ تاسو وکړو. یو ورته وي چې ما زلت علی الرجل، وی زه یو سړي پورې انښتې وم وی تر دې چې ما زنا ته مایله کړه او ما پې زنا وکړه، ما دا وکړه راغلم. وی دې ورته داسې غټه توجه ورنه کړي، ورته څه دومره غټه خبره نه ده. بل ورته بل ګناه وایي، بل ورته بل ګناه وایي. وی آخر کې ورته یو کمزورې غوندې شیطان وایي چې زه خو یاره لاړم، توجه کوئ ښه، زه لاړم یو کور ته ورننوتلم، هغه کور کې ښځه او خاوند وو، نو ما چې دا دواړه یو بل سره جنګوم. دا شرپسند انسان، دا مفسد انسان ابلیس ته ډېر خوښي ښه. دا یاد وساته، ګورې قسم دی که د فساد جذبې در کې په وروڼو کې پرتې وي، چې ورور سره فساد وکړي، بچي سره فساد وکړي، محله کې فساد خورې، په علاقه کې فساد خورې، اهل علم اهل حق ته فساد خورې، الله ګواه دی چې ته د ابلیس کارکونې او ستانه چې څومره خوشحاله دی نو دومره ګورې د بل چا نه خوشحال نه دی. او ان الله لا يحب المفسدين. د الله تعالی کوم خلک دي چې فساد خوري، رواني خوري، کوم ځای کې د دین کار کیږي، د مذهب کار کیږي، د هغې خلاف ذهن جوړوي، د هغې د روانولو کوشش کوي. فسادي انسان که دا هر څنګه وي، که د علم په جامه کې قرآن کې الله تعالی دته الله تعالی قرآن پاک کې الله تعالی دته طاغوت ویل دي. څه ورته ویلي؟ طاغوت یې ورته ویلي دي. هغه عالم هم دی، قرآن کې مفسرین د ټولو د آیات د لاندې لیکلي چې د طاغوت نه مراد کعب بن اشرف دی یا اویه بن. نو ګورې فساد به نه خورې، بچي له به دا ذهن جوړ کړي، رستو راځم مطالبې چې کومې کوم شاګرد له به دا ذهن جوړ کړي، لور لا ښځې له چې بچی ګورې فساد به نه خوري. د الله تعالی مصلح خلک خوښي، روغې والا خلک، حالات سمولو والا، ماحول سمولو والا، نفرت بغض حسد کینه ختمولو والا خلک. دیو جن حدیث پاک راضی نبی علیہ السلام فرمائی البادی بالسلام بریء من الکبر، چې کم سړی د سلام نه شروع کوي او مخکې خیرالي وي، نبی علیہ السلام دا د تکبر نه بچ دی. توجه، نبی علیہ السلام چې مدینې منورې ته راغی نه شپږ میاشتې جهاد نو پر څو میاشتې نبی علیہ السلام ته ایله په ټول ژوند کې د تربیت دپاره، د اصلاح دپاره، د سمولو دپاره د امت څو میاشتې میلاو شوي دي. ولې مکه کې خو داسې یو ټیم نه و، په مکه کې خو داسې یو معاشره نه وه چې ټول یې داسې راغونډ کړی وي. خو د الله د پیغمبر خبرې قسم دی چې جوامع الکلم اریان بشي. په دې شپږ میاشتې کې نبی علیہ السلام 21 مفتاح، 21 چابیانې د سمېدو لپاره 21 خبرې اپناو کړې. څومره؟ او په شپږ میاشتې کې انسان قسم دی که د دې نه دا ړومبۍ خبره موږ نن دا ناس کسان موږ په یو میاشت عمل وکړو، نو ته ګوره چې د دې نږدو علاقو کې څومره دشمنۍ ختمېږي. هغې کې اسانه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاري روایت دی، صحابي فرمایي چې ما په مدینه منوره کې کاب دا عبدالله ابن سلام یهودي چې کله مسلمان شو، دیوی ما د نبی علیہ السلام په تعلیماتو کې په مدینه کې د ټولو نه لومړۍ خبره د تربیت او د اصلاح چې اورېدلې وه هغه دا وه چې افشو السلام بینکم، افشو السلام.
د سلام نبی علیہ السلام دومره فضیلت بیان کو یو بل تغب کوي ظاهره خبره ده چې سلام کله شروع شو خیراله په خیراله شروع شو په ثابت زندګۍ کې یو انسان هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلام مخکې شوی نه دی دا یو انسان نشي ثابتولی چې یو نبی علیہ السلام په چا ځان ناغرض کړي او دې سوچ کړي چې دې مخکې خیراله وي زه خو لوی شخصیت یم زه خو مشر ما ته به مخکې غږ کوي حتی نبی علیہ السلام په شمائل ترمذی کې روایت دی اذا التفت جميعا په غږ اواز کې مخکې کېدل خو غټه خبره ده په ثابت ژوند کې نبی علیہ السلام چاته په یو کو تداسې نه دي کړي دا د ملکانانو د بدماشانو نبی علیہ السلام چاته تخفی نه دي غځولي چرته هم ودا بل انسان دی احترام لري په ثابت ژوند کې نبی علیہ السلام چاته د متکبر خلقو په شان د سیډ نه خن आवाज نه کړي چوایا حدیث کې راځي اذا التفت جميعا چې نبی علیہ السلام به چاته आवाज کو لومړی هغه څه شو دا څه ټول وو او شبیا به داس وګون لاس ویل پای چې د دې طرف نه به आवाज وکړو دریم حدیث چې په ثابت ژوند کې نبی علیہ السلام د چالاس مخکې نه پرې خو دی الله پیغمبر داسې حد ته ورسېدو چې د اسمان نه الله تعالی وحی راولېږله چې د نن نه وروسته څوک دی پیغمبر سره جرګه او ډډې ته کېږي لومړی به څه کوي تاسو ته علماو ته څه وکړي چې د نبی علیہ السلام اخلاق هغه چاته داسې وي چې ته ماله دا وخت سره خرابې داسې اخلاق نه دا یو خبره که موږ د نبی علیہ السلام عملی ژوندی کړه نبی علیہ السلام البادی بالسلام بریء من الکبر چې مخکې خیرالي وایي او مخکې اواز کوي نبی علیہ السلام دا انسان د تکبر نه څه دی بس دا الله ته خوښ دی او داسې انسان د شیطان انتهایی دشمن دی او داسې انسان شیطان لملا ماتوي څه کوي شیطان دا تاغل په سر گزارونه کې دا تاغل زخمی کې ګورې تا ته پته نه په میدان کې درا غورځولې دی او ته د هغه د سینې د پاسه ناستې چې بل ته مخکې اواز وکړي ورور ته مخکې اواز وکړي مېلمه ته مخکې اواز وکړي حتی نبی علیہ السلام صحابي تپوس وکړو وی ای الاسلام افضل اسلام کې خو بلا کارونه دي خو غوره کار پکې کم دی نبی علیہ السلام دی السلام علی من عرفت وعلى من لم تعرف صحابه فرمایي وی نبی علیہ السلام زمونږ داسې تربیت کړو چې موږ به په لاره تلو یو ځای او درمیان کې به ونه راله یو به د یونې په یو لاره لاړو او بل به د ونې په بله لاره راړو نه اذا التقینا چې کله به موږ یو بل سره یو ځای شو نو بیا به مو څه وکړو سلام وکړو صحابي ماشوم دی عکراش دیوی مالو المؤمنین خوراک راک چې نبی علیہ السلام بی اعلی الوادی ناسته او دا اوسر ماشومو نبی علیہ السلام چې د ماشوم روټه کې خودله نبی علیہ السلام دې ورشه چې هغه ځای ته لړشه او چې څنګه را داخل شي را نږدې شي لومړی څه وایي لومړی سلام وکړه او چې سلام دې وکړه بیا څه کوه او حدیث ته د نبی علیہ السلام دومره تاکید لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام یو سړی کور ته مجلس ته راځي او سلام یې ونکړو د اجازت علماء ورکړه د دروازې نه څه د دې شیطان د دوم لا ماتولو دپاره نبی علیہ السلام دا خبره وکړله ولې صحیح روایت کې راځي حدیث ته توجه کړئ نبی علیہ السلام چې کله کور ته کسان داخليږي زوی دی که لور ده چې کله دوی کور ته داخليږي او کور په دروازه کې څه واچي سلام مرفوع روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي دا شیطان دا ټول راغون شي او یو بل ته وایي چې لا مبیت لکم په دې کور کې زمونږ د شپې ځای نشته دی سلام واچو دی موږ ته دروازه بند کړله دی زمونږ د خلاف اسلحه استعمال کړله دې کور کې ګورې زمونږ خلاف ځای نشته په یو کار کوو واره که ډوډۍ ته وارکو ماسخوتن ته نه که ډوډۍ مو کړه وخوړله بې برکته مو کړله دا رزق که دا یو کار مو له وکړم ښه ده حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې شیطان ځان له هغه خوراک حلال ګڼي چې په کوم باندې څه ونشي بسم الله ونشي دې هغه ځان له حلال ګڼي ورنه مرداري ګڼي خوړی یې نشي ښه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله په کور کې ټول کسان د خوراک نه مخکې بسم الله وایي
نو دا مشر شیطان دی وړو ته وی چې د کور وځه لا مبیت لکم ولا عشاء لکم نه د دې کور کې د شپې پاتې کې دوزه شتا دا دی بند کو او دی خپل درستخان او خوراک او لوخي موږ نه محفوظ کو اے دا ماشومان ته بسم الله وایي که بنوای یاد پکار په آدابو کې دا دی چې کم از کم یو کس په درستخان بسم الله په جهرن وایي چې دینو ته شي خو صحیح روایت کی بسم اللہ راغلے دا یا بسم اللہ و برکت اللہ دا حدیث چرتم نشتا جی بسم اللہ و علا دا علا برکت اللہ دا حدیثو دا تبلیغ مشرانم دا دینا منکے دا ریون مشرانم دا دینا چی علا برکت اللہ پا حدیث کی ندر آگلے یا صرف بسم اللہ ویا یا بسم اللہ و برکت اللہ علا ٹکے پا حدیثونو کی ندر آگلے دا مخی تنگل ثابت دا صرف او صرف دا قاضی ثناء اللہ رحم اللہ پر تفسیر مظہری کی راغست کرے او مسنون دعاگری دا اردو سمرہ چیلی کے لئے شوی دی دی غالباً دا تفسیر مظہری نے زمان پر خیال نقل کرے دے او تفسیر مظہری جی دا حدیث راغست کرے دا علا دا ٹک صرف اگر اوڑے دے انسان دی کی دیشی روایت بالمعنی غلطی تشی او دا علماء ناستی چه تفسیر مظہری دا پا مصادرو کی نرازی مصدر اصلی کی نرازی اگر دا مستدرک نقل کرده او دا مستدرک دا حاکم روایت کی بسم اللہ و برکت اللہ شتا خو بسم اللہ و علا بارحال دا خبر مادی پورے بولا چه پورا نبی علیہ السلام پا مدینہ کی شپک میں آشتے ہوتا ٹیم ملو شو داخلے کے دا شیطان نسن خلاص کو د شیطان مداخل او دروازې څنګه باندې کړلې د ټولو نه اول یې د څه شروع کړل چې په سلام تکبر ختميږي په سلام فساد ختميږي په سلام دشمنی ختميږي او شر فساد تکبر دا شیطان غواړي چې شر خور کی نا حدیث واپس راځم چې ابلیس دا یو شیطان و دي زه اور ته ورنن وتلم چې ورنن وتلم د خزه او د خاون په منځ کې می خفقان نه وستو نزبه دي خاون ته ورنن وتلم د خزه ته ندیله به الله څخه خطا کو غلطی به مته وکړه د خاون وو ته غوسه شو نبی هغه د خزه نه راووتم ندین د نارینه ته ورنن وتلم دی به کنزل وینا به وکړه کله به یو خوا کله بل خوا کله یو خوا کله بل خوا دا غواړم یو بل تسکول دا یو بل کلم سوال حتی چې دی اولګي دا نارینا او د خلینې دی خزي توبه اصل طلاق 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 تب ما معنی سي او کور میں پروان کو او بیا د کور وروتم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مشر ابلیس ملعون ودی دا خپل کرسي د تخنه داسې راپاسي او دې ځان سره داسې راجوخ کی او داوتی انما انت کار را لتاو خدمت را لتاو کولی چی یو طلاق کل واقع شو ندا صرف یو خزا و خاون مات نشو بلکہ دو خاندانو نسشو مات شو اس دی خزی ترو وارو دا مامازوی دا خاندان سمر خلق چی ندی با دی تمام خاندان پسی غیبت و کنزل و سپکی بدنامی دا بوئی که بنوئی یو رز بوئی که ترمر بوئی سو ہر غم کی ہر خادے کی چداغی کو کور سوکوئی نہیں دلتے با کنزل و غیبت اسٹارٹ کی دلتے با چوغلے و قسم بدنامے داغی غبا چاچے والا طلاق کو رکڑے دے داغا حتی کہ دو کلوا جنہیں دا یو کلیوا الگ دبل کلیو او جنہیں تے بیوجہ طلاق اغرزول نددی جنہیں دا تمام کلے کہ ددی رشتہ دار دیو کہ غیر رشتہ داری ددی با دا بل کلیوا لخوخی کنبدی بیشت دا انسان دا خپل خورا دا خپل خپلوان پا دین نم کئی دا اگر خلقو تا پتر چی کم خلق دیندار هم ہوئی او ستا دا کلی بل کلی سر میچتے یا دا کبڑے یا دا بل سو نا اسی تو ہونا کبڑی کے ہونا کرکٹ کے خو اسی دلڑو باڑی چی سو کیوں گٹی اسی ستاڑو باڑی خالان کی ستا پنیز اگر لوبم ناروا دا تداغی سپورٹر هم نی خدا کلیوالیو دا علاقہ والے دا یو سبب دے جستا دا کلی خزا جنہیں بل کلی کی وعدو آگی بیزای طلاق اکڑلا اگر طول کرے بدی بدی شی کے بدی نشی بدی
دا شیطان ہوتی چتا کار زکو کو چتا سمپوخ کار ہوگا تا پنڈامنٹل بنیاد پرستی و بنیادولی درانا کار ہوگا دا کبیلو گناہونو یوگے جال دے خور کو دا ماد درجہ دا شیطان شریع انسان دیر ہوگی سو کے ہوگی شریع انسان چغلخور انسان روانی خلیق و زول والا انسان ما حدیث ابتدا کے ویلو چت کم سڑے دا روان خلق و زی اروخ دا شیطان دیر خوخی چه دی رونم جنگ گئی دی ترونم جنگ گئی دی پوجرہ کے خلقم جنگ گئی کہ یو پاٹے کی چتا بد اخلاقا دا جبنا پریوت سڑے دے دا دو پاٹو علم جنگ گئی دو جماعتون دا طول مرلا جگڑے و فسادون چه دا قومونو بمنس کی راغلی دا چا دا وجہ راغلی دا شریع سڑی دا وجہ دا چا کہ یو شریع سڑے دے افرادو کی یا چغل خور دے یہ جب سامنا دا ناگا چه تروانا خبر کڑے دا بل بدل لگی دلے دا بولا پراک سکور کڑے دے داگینا خبر روانا شو پکور کی جدات میں جگڑے کی گی دا دی بل سبب ہوئی تاس کر ولی پور کی ڈوڑے کمی چی دا خلق جگڑے دے او کدودو کی دورا پارا کمری کمی دی و صرف داخل روانا چلی دلینا نگورا دا شیطان پا مداخلو کی دا طولنا خطرناک مدخل دا دا انسان جبلا دیو جن حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے چی انسان کلسن سہر کی نا دا بنی آدم دا طول اندامنا دا جبی تسکی مینت شروع کی خواه و دیل کا تسام چلی دی من بسام چلیو او کتروان چلی دی نمون بروان چلیو دا دا دپا مدخلونو کی دا طولونا خطرناک او دا طولونا انتہائی مؤثر ترین مدخل دے چی پا دی دروازہ دی داخلی دی او خبر مختصر کن دعا وارم او دا شیطان نا دا بچکی دو دا پارا دا طولونا خطرناک ہتیار چی باغی دا شیطان ملا ماتی گی او دا شیطان باغی تمام عرص زائل کی گی ناغد مسلمان دعاگانی بسری دعاگانی دا بچو تمو خی خزتم مسنون اذکار چیوتوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دیو یو سنت طریقہ کی دمر طاقت تے مات دوئے چھے دا دنیا تمام اکلاشن کو پہ راواخ دے لگ توجہ آگے او دا یو شیطان پر درستخان پاسولی شے ایٹم بم راوالی دا درستخان میں پاسولی شے دا پوری دنیا پولیس او فوج راوالی دا پورا یو شیطان باسلی شے سو کیو باسلی شے سلام کولی دا پورا سکتے دیو باسی یو بسم اللہ ویل دی شیطان سوک پاسا دی درستخان سوک پاسا حدیث پاک راضی وزل نبی علیہ السلام دی علماء مختدا روایت شتا ترمیزی کتاب الاقیمت کے روڑے دے نبی علیہ السلام ڈوڑے خوڑا یو کس غلام راگے ڈوڑے تکی ناس نبی علیہ السلام لکلک لا سنیسا بیا یو وین زرال آگا کی ناستا نبی علیہ السلام لکلک لا سنیسا او بیا صحابو توئی چھ من ٹولو ڈوڑے خوڑا نا شیطان تپکی دا داخل دو من بسم اللہ ویلے وا نا دی غلام لے پڑھکے وا چول چیزان داخل کی نما والا سونی وی نبیا دی وینزی پا سیدانو چھ دا دی پا ذریع درستخان تر آننوزی پلیٹتا نبی علیہ السلام او فرمیل چھ اس زوینم چھ دا شیطان لاس دا دی لاسونو پا منس کے ماں سکڑی دا مسنون دعاگان خپل بچو تا اخیو او دا علماء دک کدری کتابون مطالعہ کو او دا دی خپل معاشرو کے خپل بیانون گولے چھ مننا دا پہالت دا جنگ کیو او پا میدان دا جنگ کیو نا پا حالت دا جنگ کی پا دوران دا جنگ کی او پا میدان دا جنگ کی پا دیدریو خبرو کی ویخوالے پکار دے چھ میدان جنگ کے بسکے حالت دا جنگ کے بسکے دوران دا جنگ کے بسکے اگید پر اصلحہ پکار دا اگا اصلحی اگا طریقی دا دیو علماء نداز دکے دا مدارس اخیری خبر اکم اسام دے چھ پا کم ملک مدرسی و جماعتونوی دا دی اثر پریوزی بس اخیری خبر را گندم دی علماء تپتا اس ما ہوئے چاہ قرآن کلد مسلمان دشمنان شمارن شروع کری دی ندر طولو نزیاد خطرناک یہود و نسوارا یہودو تو یہ مشرکان ہوتا او دی نسوارا ہوتے اقربهم مودتن دیتے لگاسی کمزوری دشمن دے لئے وجہ داغی وجہ زکا چھے اللہ ذالک بأن منهم قسیسین و
رهبانا دا بدی وجه دی کی دشمنی زکا کمدا دا حق قبل اولو ماده پاکی اذا سمعوا ما انزل الیهم ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اللہ وی دا بدی وجه چی دا دی نسواراو پا دی ملکی مراد دا دین نجران دے حبشہ دا نجاشی اور بادشاہان دی 70 علماء دا مدینی تراغلیو دی یہودو بیاج بہاسر دوش کے در نجران خلو او دا اتا عالمان دا دا شامو پا نجران کے پاتے کے دل پا یو ظلبان دی 72 دا 70 علماء دی دا نسواراو مسلمان شزورا پا یو زی مسلمان ولی چه دا دی اثر و اغم معاشرہ کی نچه بکم زی کی قسیس ویلی کی گی رئیس النسوارا فی العلم قاموس کی لکلی دی چه دا نسواراو علماء تبی قسیس ویلی او دا نسواراو اغم ملنگان اللہ والغی تبی روحبان وی نچه بکم علاقہ کی دایات ساتے مشران سپنگیر علماء دیر توجہ ورکے دا دی عمل دی اثر پریدی قسیس اور رہبان اگا علم توئی چاگا با عملی دا با عمل علماء دا با عمل مشایخو دا دی با علاقو پا ملکونو پا محلو اثر پریوزی تا اگا مشران کاغا نیکان مشران اسپنگیری کاغا نیکان علماوی کاغا تبلیغیانی کا حاجیانی وچے پا کما علاقہ کی قسیسین اور رہبان دا خداغی اگدے زمن پائے کہ با عمل علماء مساجد درسنا جماعتنا دا یادو ساتا چھے پا کم زائے کہ دا قرآن درس کی گی ندخل کو نظریات عقیدی بسمی گی اگر چھے پا لستکا لبس اگر کا اثر تا تخکارا نشی گورا جعفر بن ابی طالب نبی علیہ السلام مدینی میں حبشی تلے گلو خو جعفر یو انتہائی عربوں کی بیتا داہیت العرب ہوئی کہ دا یو دیر انتہائی یو مؤثر ترین انسان دبا با حبشہ کی دا سے بیانات قول کہ دا نجاشی متاثر کڑو دا تمام حکمران طبقہ بامی یو اثر یو چاپ رے خود جکل دی دا حبشی میں واپس شو اور مدینی تراغی نا دی حکمران طبقی دی خلق تپتو جو ہو سڑے خو زمان نلڑ دا اثر نبیان مسلمانے لمدینی تراغ نگوڑے دا یاد ساتے دا علماء دا غنیمت کو بڑھیں نیکان سپنگیر علماء دا قرآن درسونا مدارس و مساجدو دا بتا سر پریدی ستاب بچی بے پریدی ستاب نوسی بے پریدی او دیل توجہ رکن ورکو بتوجہ بخیر اللہ جنوی لدہ عمل توفیق را کی دا سکوکو چھتا اس ہم نشکولے نکم از کم دا دے شیطان دا جالنا خپل خپل زان او خپل خپل بچی سکو او خپل شاگردان چې کم خلق دی خبر منی تو اس سوک دیمنا منی خپل زان دے سکا خپل زان دے بچ کا قرآن کے اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم چې زان بچ کے بچی بچ کے کم از کم دا دو کارو تو خدا اللہ نے من العمل چک او چک کوشش کو لکه دا پیغمبرانو بلا بلا خلق بچکولی شخص اسام نے کہ بدی ناس پہ علماء کی یو قسم دانیتو کو جواقی ز ابلیس سر مقابلہ کو مزد دا خدای دا بندان لرکم نتا گورا چھ پا پندوش کے تکالا کہ بدی تا سمرا زر خلق ڈڑی تکڑی دی ابلیس نا سمرا خلق بتا بچ کی خود نیت کو کا کوشش کا اللہ نے دا عمل توفیق